ومن الناس او بعض د خلقنا من ها سوکتی یتخذو چې جوړي من دون الله سوا د الله نه. بر الله پاک جل جلاله وحدانیت خپل په وحدانیت دلیل ذکر کړل. اوس ته مشرکینو قباحت ذکر کوي چې بعض خلک مشرکین دی هغه د الله نه علاوه چې نور لوی الله دی د اسمان نه در باندې باران وری کشته د متابع کړی دي خواګان هم دغه مسخر دي شپه ورځو مغراولي زمګو اسمانو مغه پیدا کړل دي نو دغه رب حق داد چې دغه خالص دغه عبادت کړی شي. شرک نه ان الشرک لظلم عظیم. الله فرمایي شرک د ټولو نه لوی ظلم دی. الله پاک جل جلاله کو خوښ شي نو انسان ته کو د هر څومره ګناهونه کړي نو الله پاک به ته معاف کړي. خو شرک الله پاک نه معاف کړي. شرک ډیر لوی ظلم دی. په دې الله ډیر خپه کیږي. امام صاحب له یو زنانه رااله او زنانه وته امام صاحب مال د فتوا راکا چې زما خاون په ما باندې دوی مخزه اونګي یعنی زما د خاون د پاره دوی مخزه حرامه کده سی فتوا راکا. هغه ته الله حلال کړ دی قران کې الله چې مثنا و ثلاث و رباع دو دو درې درې سلور پورې الله پاک اجازه را کړې. نو زه څنګه زه خو شارع نیمه شریعت زما خو نه ده خو د الله شریعت دی. نو څنګه چې الله کړي الله فرمایلی اکشن کار وکم زه تعالی د خپل ځان نه کوم شریعت نشم جوړوي چې تاسو وایم چې تاسو په خاون باندې دوی مخزه حرام ده. هغه زنانه و دي امام سی ګناه دي کنه ما ته مخ کار کړو چې الله ز دومره خیسته پیدا کړي ما او تاسو ولید مان ته په دې خبره باندې مجبور شي دا فتوا به ورکی په دې فتوا ورکول به ته مجبور شي چې تاسو په خاون باندې دوی مخزه حرام ده. خو کاش چې ما ته شریعت اجازه نه راکړي چې ته مخ کار کوم زه دوره خپل چې کوم دی الله پیدا کړي. امام سی به هوش پرې وته چې کله په هوش کې راغی هغه خزي ته وی زستا د خایسته او جنیم به هوش شوی د خزي خپل مخ هم نو ښکارا کړي وی زه دې خبرې چې کوم دی اریان ګرام د دې د وجه زه به هوش شوم چې تا ماته د الله وحدانیت خو چې ته یو خزه ذاتی او په خپل محبت کې د خپل ځان سره دوی مخزه نشي شریکولی. په خپل خاون کې د خاون په محبت کې دوی مخزه نشي شریکولی. نو الله جل جلاله دور لوی ذات دی هغه په خپل محبت او په خپل وحدانیت کې څنګه دویم څوک شریک هغه کس ته الله ډیر بد شي د الله لوی دشمن دی لوی ظالم دی چې د الله پاک جل جلاله سره بل کس شریک او دوه قسم شرک یو شرک اکبر دی یو شرک اصغر دی. بعضی وخت کې زموږ د خلینو د شي خبره اوخیږي چې هغه په شرک کې راځي. او ډیر لوی بزرګ وفات شو چې ورته حضرت الله د سره سم عامله وکړه هغه فرمایي چې کله الله ځان ته ودرول ما نو ما زړه کې وی چې سب وته وایم یو الله راته چې سدي راوړي څه حساب کتاب د سره کوم سدي راوړي دي ما وته چې الله پاک وحدانیت می ستاره وړي ما چې نور څه نشم دا خبره خو مې کړې ده الله می واحد لا شریک منلې دي ما چې الله پاک ته می واحد منلې تاسو سره می څوک شریک کړي نه دي ما ته چې پلان کیا تا یو شپه په اسکل او په خېټه کې دړه پیدا شو چې سار شنو تا وی چې بیګا مې په اوس کله غپې وراله په خېټه کې دړ پیدا کو په دې خېټه کې دا دړ ما پیدا کړې کو دې په پیدا کړ نو الله پاک جل جلاله دغه په کې تاثیر پیدا کړي د انسان په خېټه کې دړ پیدا کړي. نو کومه دوايم اخرو نه چاته دا چې د دوايي سره خشم نه دوايي مې اوخړه الله دغه دوايي سره خکړه په هر خبره کې موږ خپل ځان سره الله ملګری نو په دې الله ډېر خوشحالي. دا شرک اصغر دی یو سړی وی اسه مجازي نسبت دا وږي چې پلان کې خکړم اگر چې دا مجازي دی حقیقت کې هم الله منو چې الله پاک جل جلاله په دوايي کې دا اثر پیدا کوي خکړم ته الله خکړم ته دوايي نیم خکړي خو په خلو سره دا خبره کو چې ما دوايي او خړله ز الله خکړم په دې باندې الله پاک ډیر زیات خوشحالي.